مسله دا اصله چې صاحب ویلي الحمدلله چې دلته اذعان معنا ظاهره ده لکه دال د په دې باندې تفسیر بالانکشاف ځکه اذعان علم ده او وروسته تفسیر په انکشاف سوی د علم ده نو حمل د علم حصولي په علم حصولي ده او تفسیر د علم حصولي په علم حصولي ده دا جایز ده دا نور معنی دا د سیاق خلاف دي ځکه سیاق کې انکشاف سره تعریف ده د حکم اجمالی تعریف څه ده هو انکشاف الاتحاد دا مبتدی انکشاف ته نسبت تاغه نسبت چې امرینو منځ کې وي او مبتدی انکشاف خو علم ده دا نور معنی کته اخلي حکم نه چې حکم نسبت اخلي یا قضیه یا محکوم بی اخلي یا انتصاب اخلي هغه معلومات دي یا نه علم ده نه معلوم ده چې انتصاب ده نو تفسیر په انکشاف سره غلط ده حمل د انکشاف په غلط ده ځکه لازمي دي تفسیر د معلوم بالعلم ولیکن نسبت اخلي معلوم ده که محکوم بی اخلي معلوم ده که قضیه اخلي معلوم ده او انکشاف الاتحاد تعریف ته د حکم اجمالی نو تعریف علم ده نو لازم سے تعریف المعلوم بالعلم او لازم سے حمل د علم په معلوم علم د علم حمل د علم حصولی چې انکشاف الاتحاد د مبدا د انکشاف ته نسبت ده دا علم حصولی ده کنه ځکه نسبت باندې علم د بین الامرین انو نسبت بین الامرین خو قضیه ده خو په ذهن کې من حیثیه کې په من حیثیه باندې علم حصولی وي انکشاف الاتحاد مبدا د انکشاف ته نسبت بین الامرین دا علم حصولی ده امخه ته حکم چې اجمالی ده چې دا معرف واقع ده دا خو یا نسبت یا قضیه یا محکوم بی ده دا خو معلومات علم حصولی دي نو لازم سے تفسیر د معلوم د علم حصولی په علم حصولی تعریف چون کې محمول په معرفي نو لازم سے حمل د علم حصولی په معلوم د علم حصولی دا جایز نه ده دیو جنا ظاهر دادا چې حکم به معنی الاذان دا حکم به معنی الاذان یو اجمالی ده دا علم ده انکشاف الاتحاد علم ده تعریف هم صحیح ده حمل صحیح ده ځکه حمل د علم حصولی ده په علم حصولی دا ټیک کار ده اوس په دې باندې سوال ده چې شبه خدا معنا سوا چې حکم قضیه اخلي یا نسبت اخلي یا محکوم بی اخلي یا انتصاب اخلي دا نه دي صحیح ځکه تفسیر بالانکشاف غلط به چې شای نه صحیح به په کار راو چې عبارت ماغه چې وای چې دا نه دي صحیح نو الحمدلله پر دا په کارو چې الظاهر نه ویلي چې ظاهر دا چې ځان معنا مراد ده ځکه ظاهر مقابله خو دې سره ده چې دا نور معنی هم صحیح دي خو غیر ظاهر دي حالانکه اوس تاولید لري چې دا نور معنی نه دي صحیح ځکه تفسیر بالانکشاف غلط ده حمل د انکشاف په کوم باندې غلط ده به چې تفسیر په انکشاف غلط ده حمل غلط ده بیا خو سره دا نور معنی صحیح نه دي بیا الحمدلله چې ظاهر ویلي دي دا فی غیر موقع دا به موقع ویلي دي په کار دا چې الحمدلله دا سی ویلي چې ان المراد من الحكم التصديق والإذعان یقینا مراد اذعان ده ځکه چې دا نور معنی غلط دي به الحمدلله ظاهر ولې وای چې دا د دې خبرې اشاره ورکړي چې نور هم ټکی دي خو ظاهر نه دي حالانکه نور خو صحیح نه دي جواب الحمدلله ظاهر په موقع ویل ده ځکه نور معنی کې څلور احتمال دي قضیه نسبت محکوم بی انتصاب نو انتصاب خو ټیک ته ممکن الاراده نه ده انتصاب نه څه اخسته صحیح نه ده ځکه حکم به معنی الانتصاب یعنی نسبت کول د ذهن د خبر مبتدا ته چې دا یو عمل د نفس ده چې خبر مبتدا یو بل ته منسوبه دا خو نه علم دا نه معلوم ده دا خو یو فعل ده او رسته انکشاف الاتحاد علم ده نو علم خو یا کیفیت ته یا انفعال ده یا اضافت ته تصویر دي نو لازمي دي تفسیر د مبین په مبین ځکه انتصاب یو عمل د نفس څخه چې دا فعل څه انکشاف الاتحاد خو علم نو خو یا کیف یا اضافت یا انفعال نو هغه و مقوله دا بل مقوله نو لازمي دي تفسیر بالمبین او حمل د مبین په مبین ځکه تعریف خو محمول په معرفي نو لازمي دي حمل د مقوله مبینه په مقوله مبینه حمل د کیف یا انفعال لازمي دي په فعل دا یقینا نه ده صحیح
لیکن دا درې وړه چې دي چې نسبت یا محکومی یا قضیه ده دا صحیح دي مگر دا خلاف ظاهر دي بلکې تاویل ته محتاج دي. اوس څرنګه صحیح دي چې تاویل ته محتاج دي؟ هغه دا چې زه به حکم په معنا د نسبت سره واخلم. داسې به ووایم چې حکم دوه قسمه ده، یو اجمالي ده یو تفصیلي ده. نسبت خو جز د قضیه ده کنه، دا اجمالي ګرځي چې په قضیه مجمله کې وي به اجمالي ده، تفصیلي ګرځي چې په قضیه مفصله کې وي به دا تفصیلي ده. اوس دغه نسبت اجمالي تعریف ما وکړ چې انکشاف الاتحاد بین الامرین دفعه واحده. اوس ته وایي چې تفسیر بالانکشاف غلط ده ځکه انکشاف خو په معنا د علم حصولي سره ده، نو لا او دا خو نسبت خو معلوم ده، نو حمل د علم حصولي په معلوم د علم حصولي راځي، تفسیر د معلوم بالعلم راځي، دا ټیک نه ده. موږ وایو او ظاهرا خدا سره ده، ولی چې خلاف ظاهر باندې عبارت محمول کې تعویل په سیاق کې وکي یا تعریف هم صحیح ده حمل ټیک. هغه دا ده چې انکشاف الاتحاد کې اضافت انکشاف اتحاد ته اضافت صفت موصوف ته ده، مراد تی اتحاد انکشاف په معنا د منکشف سره ده، مرادونه اتحاد منکشف ته. اتحاد منکشف په خپل نسبت ته دغه نسبت ته اتحاد وایي، یعنی ما بل اتحاد د سره مبتدا خبر یو سوي دي. انکشاف منکشف ته په چا منکشف ته؟ په علم او په ځان منکشف ته کنه. نو اوس داسې تعریف چې الحکم منه اجمالی، نسبت یو اجمالی ده یو تفصیلی ده. هلکه نسبت اجمالی چاته وایي؟ انکشاف الاتحاد دا اتحاد منکشفه ده بین الامرین چې مبتدا خبر منځ کې وي، التي دفعه واحده چې لحاظ په یو ځل وکړي، یعنی په یو سوچ کې راولې، دا نسبت اجمالی ده. نو سیاق نه خلاف مخالفت نه رااله، هم مخکې حکم لکه چې نسبت ته داسې سیاق کې انکشاف الاتحاد هم نسبت څه په معنا د اتحاد منکشفه سره، مګر داسې چې تعویل مو وکړ نو تعریف هم صحیح څه د نسبت تعریف په نسبت رااله، حمل ټیک څه حمل د نسبت په نسبت ته، مخکې حکم اجمالی نسبت ته، اتحاد منکشف هم نسبت ته، نو حمل صحیح هم تفسیر صحیح. لیکن دې باندې اشکال ده چې لکه دا خو تفسیر دی اهم بلا خاص ده ځکه حکم اجمالی خو نسبت اجمالی څه ټیک څه، خو دا نسبت اجمالی خو هم د ایجابي که سلبي وي. اتحاد منکشف اتحاد هم نسبت ته مبتدا خبر منځ کې بین الامرین چې منکشفي، خو اتحاد منکشف نسبت ایجابي ته وایي، نسبت سلبي ته لا اتحاد وایي، او اتحاد منکشف خو ایجاب ته وایي. نو مخکې حکم نسبت عام ده، ایجابي ته وایي سلبي ته وایي. تفسیر چې تاو که په اتحاد منکشف سره دا نسبت ایجابي ده، نو لازم چې تفسیر د عام بلا خاص. جواب دا دی چې دلته تفسیر د بالمساوي ده، مراد دلته اتحاد منکشف لا اتحاد منکشف دو سره ده، ایجاب سره دواړه مراد ده، مگر لا اتحاد منکشف ترکه ده مقایستن ای کې اسکه په اتحاد منکشف. نو ګویا داسې مراد ده چې وایي اتحاد المنکشف او لا اتحاد المنکشف، دا نسبت اجمالی اتحاد منکشفه ده چې ایجاب صورتي، یا لا اتحاد منکشفه ده چې سلب صورتي. بین الامرین موضوع محمول منځ کې ده دفعه واحده چې په یو لیاس کې درې وړه رااله، بس دا نسبت اجمالی ده. نوم تعریف صحیح څه هم حمل صحیح څه، لازم څه حمل دی نسبت په نسبت، حمل دی معلوم دی علم حصولی په معلوم دی علم حصولی. دا صحیح څه ده تعویلا. البته یو سوال ده چې لکه نه ده تعویلا صحیح کنه، وی والے وی تا حکم اجمالی کړی ده، تقسیم دې کړی ده د نسبت چې یو نسبت اجمالی ده یو نسبت تفصیلی ده. نو نسبت که خو تقسیم نه صحیح کړي اجمال تفصیل، ځکه اجمال تقاضا د تعدد کوي بالقوه. اجمال داسې چې توای چې تیس پړلای سي ډیر وته، لکه انسان کې اجمال ده چې معنا کثرت خو بالفعل نشته، خو تیس پړلای سي ډیر ونه جوړوي. حیوان منتزع کائناتی کو ډیر سي بالقوه ډیر سي. تفصیل تقاضا د کې د تعدد بالفعل، تفصیل دې ته وایي چې بالفعل شان پکې ډیری، لکه قضیه مفصله نو بالفعل پکې موجوده محمول د نسبت. نو اجمال تقاضا د تعدد بالقوه کوي چې ویس پړي، تفصیل تقاضا د تعدد بالفعل کوي چې عملاً ډیر شان پکې پراتی. او نسبت چې دا هغه اجمال تفصیل ته تقسیم ځکه نه قبلې چې نسبت خو یو حقیقت بسيطه ده، هغه ډیر شان دي نه، چې ډیر شان نه دي یو نسبت ته
نو نه مجمل ورته لاسي نه مفصل ورته لاسي. تقسیم اجمالی تفصیلی ته غلط تا. جواب دا چې د تقسیم هم په تعویل مبني ده. نسبت اجمالی تفصیلی ته تقسیم دل دا په اعتبار د مشتمل سره دي چې قضیه ده. په دې نسبت خو قضیه مشتمله ده. نو قضیه کې خو ډېر شیان دي. موضوع دا محمول نسبت ده. نو دا قضیه خو اجمال تفصیل قبلې قضیه کله مجمله وي چې درې وړه په یو لحاظ کې واخلي. کله مفصله وي چې موضوع محمول نسبت ته درې سوچونه وکړي. دا مسلو کې فرق کله اسانه کله ګرانه. اسانه مسله په یو سوچ کې وي موضوع محمول نسبت، ګرانه په درې سوچو کې وي. ګرانه تسلی ګوشي ګوشي سوچ وځي. نو دا معنا چې نسبت چې تقسیمو اجمالی تفصیلی ته دا له وجه د مشتمل نه ده چې قضیه عقد مشتمل په نسبت، چونکه عقد مشتمل په نسبت کله مجمله مسله ای په یو لحاظ کې وي بیا نسبت پکې اجمالی ده ځکه په یو لحاظ کې رااله. کله قضیه مفصله په درې لحاظاتو کې نو نسبت هم تفصیلی ده چونکه دا په قضیه مفصله کې رااله په جان ته لحاظ کې رااله. د موضوع جان ته لحاظ محمول جان ته نسبت جان ته نو دا نسبت چې په قضیه مفصله کې پروت ده دا نسبت تفصیلی ده چونکه د تفصیلی لحاظ ده سوچ ده لکه د موضوع محمول چې تفصیلی لحاظ ده. نو تقسیم په نسبت کې اجمالی تفصیلی ته دا له وجه د عقد مشتمل نه سي. نو گویا نسبت نه د منقسم بذات اجمالی تفصیلی ته بلکې تقسیم اجمالی تفصیلی ته دا بالعرض ده په نسبت کې له وجه د قضیه مشتمل نه چې کله مجمله ای نو نسبت اجمالی سره کله مفصله ای نو نسبت تفصیلی سره دا جوړ. اوس بل سوال ده چې لکه نسبت معنا اخیستل حکم نه ټیک ته سیاق سره موافق سه تقسیم ټیک سه اجمالی تفصیلی ته دا خبره پکې روغه شوي تعویل دې پکې وکړه خو سباق نه مخالف تا کنه ځکه سباق کې تصدیقات دي نو لازم سه مخالفت نه سباق عنوان معنون کې مخالفت تا ځکه عنوان کې تصدیق تا او توريست بیانې حکم په معنا دي نسبت سره نو نسبت خو تصدیق نه ده. جواب دا دی چې تصدیق متعلق تا نسبت متعلق ته پرای د مشهورینو باندې مشهورین دا څه وایي چې تصدیق تعلقه مسله کې نسبت سره ځکه اصلي حقیقت خدای ده اصلي قضیه خود جوړ کړی نو تصدیق متعلق تا او حکم متعلق ته نو دا متعلق یو مناسبت ته مناسباتونه نو مناسبت سباق سره رااله په دې تور چې دا مناسبت متعلق ته متعلق سره چونکه نسبت متعلقات د تصدیق نه ده تصدیق متعلق ته پرای د مشهورینو باندې بذات متعلق ته نسبت تعلقه بذات تصدیق نسبت سره نو دا مناسبت متعلق سره متعلق سره بس دا یو مناسبت ته کنه نو سباق نه مخالفت نه رااله. یا جواب دا چې تصدیق کې به تعویلو کې بمعنى المصدق مصدق باندې متعلق التصدیق نو دا معنا هذه تصدیقات دا مصدقات بیانو چې متعلق التصدیقي او ټیک ته تصدیق خو ځین کې وی ځان خو تعلق خو نسبت سره دا مصدق سره الحكم نسبت مصدق دا دوه قسمه ده یو نسبت اجمالی چې قضیه مجمله کې وي یو نسبت تفصیلی چې قضیه مفصله کې بس خلاص اصله. او سوال ده چې دا خو مصدق نه ده پرای د ماتن چې وایي او وایي چې مصدق قضیه مجمله ده او خدا څنګه وایي چې نسبت مصدق ده نو کته تصدیق کې تعویل په مصدق وکي متعلق التصدیق او حکم نسبت خو مصدق نه ده پرای د ماتن ذکر راي د ماتن دا چې قضیه په خپل مصدق ده. جواب دا چې کلام پرای د ماتن مبني به مصدق عام د کبي ذاتی کبیل راځي نو قضیه مجمله مصدق بذات ته او په دې کې دا نسبت جز ده کنه دا مصدق بلا عرض ای بل واسطه په واسطه د قضیه مجمله دا مصدق څه کوي یا کلام مبني د پرای د مشهورینو او وايي چې مصدق چې دا نسبت ته ځکه چې تصدیق په داسې شي سره متعلق کیا چې ته نسبت صدق ورته وکي ا نسبت صدق به حکایت تک چې دا حکایت صادق تک کاذب د مطابق تک نه ده حکایت پر بنیاد حقی ده حقی ده نسبت ده دا نسبت د لانجه جوړه کړ ترکیبونه راوسته حکایت جوړ نو معلومه سو چې اصلي مصدق ا نسبت ده نو یا کلام پرای د ماتن مبني چې قضیه مصدق بذات نسبت مصدق بالتبع یا کلام پرای د مشهورینو مبني نسبت مصدق بذات دا مسله خلاصه. اګه حکم په معنا د قضیه واخلي نو ټیک ته عنوان د تصدیق تا او حکم مش په معنا د قضیه سره اخلو گویا ادا څه وایي چې قضیه دوه قسمه ده یو اجمالی قضیه ده چې په یو لحاظ کې وي
یو تفصیلی قضیه ده چې په ډیرو لحاظاتو کې وي دا اخیستل هم ماته جایز دي. که ته سوال کوي چې سیاق نه خلاف تا سباق نه خلاف تا نو هغې نه زه بیا هغسې تاویلاتو جوابات کوم. بس دی.